بسم الله الرحمن الرحيم. المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها يليها نكرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار أو مشابها لها نحو لا 20 درهما في الكيس. په دې عبارت کې تاسو ته اولسم نمبر منصوب هغه چې منصوب ولای نه پیجن سره وي عادت بیانوي پوهیږي. نو مصنف نور منصوبات چې کله وي نو هغې کې به څه وي اسم لا التي به اکثر وي پوه شئ. مثال کې دا پرون مو چې کوم وي اسم انا و اخواتها وي نو دې کې پکور ده چې اسم بلا التي ویلی وی لنفي الجنس دا ویلی وروي ځکه چې د لای نفي جنس اسم په هر حال کې منصوب نه وي نو دې وجې نه مصنف المنصوب بلا التي لنفي الجنس ووي. که اسم ویلی وی نو بیا به د نورو منصوباتو په شان د لای نفي جنس اسم په هر حال کې څه وایه منصوب به وایه پوه شو په وجه باندې. مصنف تعریف کړی دی دی ولا چې منصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها يليها نكرة مضافة. المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها دا خو دغه پر تعریف دا دی اسم بلا التي لنفي الجنس دا پوه شئ. د لای نفي جنس د اسم تعریف څه شی ده هو المسند إليه بعد دخولها دا چې تعریف ده دا لای نفي جنس د اسم تعریف ده پوه شئ. خو د منصوب بلا التي لنفي الجنس نو غیصه نور خبریم دي ٹھیک ده کنه. هو المسند بعد دخولها يليها نكرة مضافة أو مشابها لها پوش يليها نكرة مضافة أو مشابها لها دا تعریف کے شامل ده. هو المسند إليه بعد دخولها دا تعریف دی دلائی نفی جنس دی اسم دا ٹھیک ده کنا. نو هوا دا راجع دا المنصوب بلا التي لنفي الجنس تا ٹھیک ده کنا. دا معرف دا والمسند إليه بعد دخولها دا تعریف دا هر تعریف کی جنس و فصل بھی. المسند إليه دا جنس دا ټول مسند إليه ته شامل ده که غایل فی جنس سمی و کنوی. بعد دخولها دا فصل ده دین احتراز شو د هغې مسند إليه نه چې کوم د لای نه په جنس مسند إليه نه وي چې په کوم د لای نه په جنس نه وي داخله. بعد دخولها دینه هغه مسند إليه خو وتله چې په کومې مسند إليه باندې لای نه په جنس نه وي داخله ٹھیک ده کنه. خو هغه مسند إليه پکې داخل لا چې کوم د لای نه په جنس داخلي او منصوب نه وي منصوب نه وي. يليها نكرة دین احتراز راغله د هغې اسم نه چا معرفه وي څه وي معرفه وي ځکه چې حکم شو تر روان ده. مضافة او مشابها دین هغه اسم وتله دین احتراز راغله د هغې اسم نه چې کومه مضاف یا شبه مضاف نه وي نکره خو وي خو مضاف او شبه مضاف نه وي ځکه چې حکم شوته روان ده. د مضاف مثال به څه شي لکه لا غلام رجل في الدار او شبه مضاف مثال به څه شي لکه لا 20 درهما في الكيس پوه شوې. اوس وګوره لا غلام غلام ته څه ورکړی نسب ورکړی لا غلام رجل في الدار لا په جنس غلام رجل دا اسم د لا شوله او في الدار به جار مجرور متعلق ثابتون پر دا خبر د لاش. لا 20 درهما
20 مميز درهمن تمیز مميز تمیز د اسم د لا شول او فی الکیس جار مجرور متعلق شي خبر جار مجرور متعلق شي ثابتون پر دا خبر شي د لاین پی جنس ته پورا پوه شو په اسون دا کنه دا خو مشکل نه دی کوئی سم نشتا 20 دا شی به مضاف سره انګه دا زکا چې مو شی به مضاف تعریف کړي لکه څنګه مضاف د مضاف الیه نه بغیر تام کیږي نه ٹھیک ده کنه دا رنګي شی به مضاف کیم چې د شی به مضاف د بلی کلمې نه بغیر نه تمیږي د دې کې 20 داسې کلمه ده چې بغیر تمیز نه نشرتلای بغیر تمیز نه نشرتلای تمیز وسه خو مخوي پوه شو دې پرې فإن كان بعد لا نكرة مفردة تبنى على الفتح کچری دلانه بعد نکره وی اعلان بعد لاین فی جنس نه بعد مفرد نکره وی نو دا مبنی بر فتح وی سبوی مبني بالفتحة لك لا رجل في الدار لا رجل في الدار خو مبنی بر فتح نه مطلب مبنی په علامت دی نسب وی ښا مبنی په علامت دی نسب وی پوښی څه مطلب دا او چې ویل چې مضاف او شبه مضاف بنوي کنه مفرد ویلي دي مطلب چې مضاف او شبه مضاف بنوي نو تثنیه او جمع تام دا حکم شامل ده ښا تثنیه او جمع تام حکم شامل ده او مبني په فتح سره مطلب څه چې مبني په علامت د فتح بوي یا په علامت د نسب بوي پوه شو په کپوی نه شوي مبني په فتح سره مبني په علامت دی نسب ٹھیک ده کنه مبني په فتح سره مطلب څه ده چې مبني به په علامت دی نسب سره پوښ لک لا رجل فی الدار کې دې کې رجل نکره ده کنه نو په علامت د نسب پر رجل کې فتح ده ځکه چې مفرد منصرف صحیح ده وګینه نسب په څه سره وي فتح سره وي پوښ لا مسلمین فی الدار نوز دې کې وګوره مسلمین نکره ده کنه خو تسنیه ده و تسنیه نسب څه سره وي یا ما قبل مفتوح سره وي نو دې کې هم دا یا ما قبل مفتوح سره مبني وي یا لا مسلمین فی الدار جمع ده کنه او جمع نسب څه سره وي یا ما قبل مکسور سره یا ما قبل مکسور سره نو دې کې هم دا څه وي یا ما قبل مکسور سره مبني بوي پوه نه شو سوري علامات نه سره ټول اس کې او کنه ټول سره کېدلی شي پوه نه شو په خامخ کې مخکې وان كان معرفه او نكره مفصولا بينه وبين لا كان مرفوعا کچری ادینه بعد معرفه وی یا وی خو نکره خو مفصوله وی څه شي مفصوله مطلب څه تفصیل نه چې فصل په منځ لا او د نکره کې چې فصل په منځ دی لا او د نکره کې نو به حکم بدل الله بیا به مرفوع وي څه وي مرفوع چې کلا د لاین فی جنس نه بعد معرفه وي یا داسې نکروي چې د لاین فی جنس او د نکرې په منځ کې فصل وي نو بیا به د دې اسم مرفوع وي او تکرار د لا سره د یو بل اسم د واجب وي لک لا زید فی الدار ولا امر یا لا فيها رجل ولا امرأتنا نو لا زید لا نباد معرفه ده کنه لا نباد معرفه ده نو ګرا تکرار په بل لا او بل اسم کا رول لا نباد معرفه بیا خو او تکرار واجب ده ٹھیک ده او چې لا نباد د څه نکروي چې د لا او د نکری په منځ کې فصل دائم تکرار لازمي ده لك لا فيها رجل ولا امرأة پوښ لا فيها رجل ولا امرأة نو په دې صورت کې وګوره رجل نکره ده او د لا او د رجل په منځ کې فصل په پیحاس کرغلی ده ٹھیک ده نو وګوره تکرار د لا په کې راغله بلې لا سره
و امراتون بل اسم سم سره ولا پکې بل اسم اعلان بعد روغله لا فيها رجل ولا امراتون په دې پورې پوه شوې جی لا زيد في الدار ولا عمرو ديك فصل من الولد معرفه ده کنه چې موربي کې فصل او کنه معرفه پر فصل ضروري نه دوړ حکم یو دا معرفه وی یا نکره مفصوله وی یعنی د نکره او د اسم په منځ کې نکره او د لاین په جنس په منځ کې اعلان بعد معرفه وی یا اعلان بعد د نکره وی چې د نکره او د لا په منځ کې فصل وی نو په دوړو صورتونو کې تکرار د لام واجب ده او بل اسم رولم واجب دي تکرار د لام واجب ده او بل اسم رولم واجب دي هو یا لا زيد في لا زيد معرفه راغلی دي کې غایس نشي معرفه ده کنه نو فصل متونه وی چلان بعد معرفه روشي یا دلان بعد نکره روشي دوړو حکم یو ده خو نکره دی پر ادب کې ذاتی خبره ده چې د نکره او د اپ مینس کې فصل وي او معرفه کې دا خبره نشته پوښین اعلان بعد معرفه روشي یا د اعلان بعد نکره روشي خو د نکره او د اپ مینس کې فصل وي معرفه او د اپ مینس کې فصل ضروری نه ده فصل ضروری نه ده دا صرف د نکره دی پر ادب حکم ده نو بیا به څه وي مرفوع ویل شي پوښه کپو نه شي پی مخکې سي دا اول صورت ویلې مبني ده ځکه چې لاین په جنس نه بعد چې کله نکره روشي نو دغه نکره من استغراقیه من استغراقیه ته متضمن وي ستا متضمن وي من استغراقیه ته متضمن وي او من څه شي ده حرف ده او قاعده او ضابطه ده چې کله یو اسم متضمن شي حرف لره نو دا مبني شي دا څه شي مبني شي نو لا رجل فی الدار معنا بسوي لا من رجل فی الدار څه مطلب شي متصوی چې دا ځکه مبني ده چې لاین په جنس اسم چې کله نکره وي نو دا متضمن وي من استغراقی طرف ته څه طرف ته متضمن وي او ضابطه دا چې کله یو اسم متضمن شي حرف ته نو دغه اسم مبني جوړيږي څه جوړيږي مبني جوړيږي چې کله یو اسم متضمن شي حرف ته نو اسم څه جوړيږي مبني جوړيږي نو په دې صورت کې د رجل دا متضمن من ته ده کنه ویلې زکه چې لا من رجل فی الدار اصل کې څه لا من رجل فی الدار نو دا من پر رجل کې متضمن او پټ شو ټیک شو کنه چې متضمن شو نو دا څه وګرځیدل لکه تاسو به په مرکب ویني کې ویلې وی احد عشره کې چې دا مبني ده ویلې ځکه چې دا متضمن د حرف ته چامنځ کې څه اصل کې څه واو احد و عشر نو دا رنګ دا من حرف ته متضمن شول څه دا من حرف ته متضمن شول نو چې حرف ته متضمن شول دا څه وګرځیدل مبني وګرځیدل پوښه په خبره باندې او چې دې کې دا کومه نه پکې خبر راغله چې من دې کې څه شي دا دا من ته متضمن ده نو چې ځکه چې دا یو سوال جواب ده اصل کې یو کس پوښتنه کړې و هل من رجل فی الدار هل من رجل فی الدار چې په کور کې څوک سړی شته نو دا جواب کې دی لا من رجل فی الدار لا من خو من متضمن شو پټ شول ټیک شول کنه پوښي نو چې من متضمن اسم ته شول دا څه شي ده یو سوال جواب ده چې جواب ده
دا جمله لا رجل فی الدار دا یو سوال جواب ده چا تپوس کړو هل من رجل فی الدار چې په کور کې څوک سړی شته نو دا جواب وکړ لا رجل فی الدار نو اصل کې دې کې من و لا من رجل فی الدار چې سوال له جواب مطابق شي خو چونکې په سوال کې من مذکور و ټیک ده کنه نو یې کرنی دی وجه دلته څه کړل حذف کړل تخفیف دی پورا څه دی پورا تخفیف دی پورا بس تا